Assalamu alaikum everyone. उम्मीद लरम چې خبرې ټوډے لیکچر چې زموږ دی هغه زموږ پینټ بار کې دی پینټ کې مونږ پینټ کې هوم وپای کړو فایل مو کړو هوم کې موږ ته آپشن پاتې شو پینټ ټولز هغه موږ نن لیکچر کې تاسو سره ډیسکس کوو. پای کې په ټولز د موږ سره شیپس په کلرز دی پای کې موږ لومړني کو ټولز د ټولز ته اپلای کول د پر موږ دی نه یو شیپ پته راوړو یو شکل پته راوړو. مثال په تور ما دا شکل راوغستو اوس نیله موږ څه کلر هم ورکو موږ په دا کلر اپلای کا دا زموږ پیل موږ څه کو دا پیل کو قلم ورکو بل دې موږ سره پنسل استعمالېږي پنسل څه ته وایي پنسل استعمالېږي د رائټینګ لپاره د څه لپاره رائټینګ لپاره موږ څه شیپ کې رائټینګ کوو یا د خپلې خوښې رائټینګ کول غواړو نو موږ څه وکړو یا یو لاین راښکاږلو لپاره موږ سره پنسل استعمالېږي. بل موږ سره اریزر ورته وایي موږ چې څه روانه وه موږ د اریزر په ذریعه باندې روانه وه دا موږ سره اریزر. بل موږ سره کلر پیکر څه ته وایي کلر پیکر وایي دې ته چې تا یو شیپ راغستی یا یو پکچر دی راغستی اتا پینټ کې لګولی او هغه چې کوم شکل دی د هغې هغه رنګ یا د هغې هغه چې کوم دغه دی کلر دی هغه تا سره نه موجود په دې کلرز کې په تا سره پینټ کې چې کوم کلرز وي په هغې کې نه موجود نو د هغې اپلای کولو لپاره موږ کلر پیکر استعمالو. اوس دا موږ چې کله د پکچر د پاسه موږ رائټینګ کوو نو په هغې کې موږ سره یو اوپیک یو ټرانسپیرنټ دی اوپیک هغې ته وایي اوپیک موږ چې کوم رائټینګ کوو نو هغه موږ له څه کي هغه موږ له مکمل صفا کي او ټرانسپیرنټ موږ سره د چې کوم شیپ کلرز وي هغې د پاسه موږ سره رائټینګ کېږي. دا موږ کو بورډ انډرلاین اټالیک موږ کو دا موږ چې کوم دا نیم دی ټیکسټ سایز دی سایز ولته غټوي وړوکي کوي شو یا ټیکسټایل دی یا ولته موږ چینج کوي شو. بیا موږ راشو خپل کار ته هوم کې په هوم کې موږ کلر پیک ورکړو. بل دې موږ سره دا دې موږ سره کلر پیکر موږ تاسو ته اوس په سکرین باندې اپلای کوو چې دا څنګه اپلای کېږي. دا دې ما دا سټار شیپ واغسته او دې له ما څه وکړو دې له به زه دا ډفرنټ غونته کلر ورکړم چې واضح پکې موږ فرق وکړو او بیا به زه ووایم څه کلر پیکر باندې زه کلیک کوم کلر پیکر چې کله زه کلیک کوم نو زه به راشم دې نه به څه وکړم کلر به راوچت کړم. اوس ما کلر راوچت کړو زه په دې بل باندې اپلای کوم خو زما سره په ټول شیپ اپلای شو زه به واپس لاړ شم او زه به په دې لږه ایریا اپلای کوم تاسو ته په سکرین باندې شو کېږي دا موږ سره دی کلر پیکر. بل موږ سره دی میګنیفایر زوم دپاره استعمالیږي د هغې به ته سلیکشن والی د هغې څه ډایرکټ اخیستلی کېږي او ته به څه کې هغې باندې چې کلیک کوې نو ډایرکټ څه کېږي زوم کېږي رایټ کلیک کوې او لیفټ په ماوس چې کلیک کوې نو واپس زوم اوټ کېږي. بل دې موږ سره برشز پکې مختلف برشز دي پکې په دې رایټینګ کې ته په دې باندې رایټینګ کول غواړې یا ته په دې ټایپس باندې څه کې رایټینګ کول غواړې داسې د برشز ټایپ دي مختلف قسم برشز دي پکې. نور موږ سره دا شیپس دي دې نه موږ څه کوو دې نه موږ په پینټ کې موږ سره شیپ ډېر استعمالیږي دا موږ سره پکې شیپ راکړي مختلف قسم اشکال یې پکې راکړي. بیا دې موږ سره آوټلاین د چې کوم زموږ شیپ اغوستی د هغې هغه آوټلاین به موږ ته شو کوي چې کوم بارډر دی هغه به موږ ته څه کوي هغه موږ پرې چینج کوو. دا موږ سره مختلف آوټلاین دي زه دې کلر چې دا به زه کوم بلیک پې کوم تاسو ته بیا واضح په سکرین باندې شو کېږي آوټلاین. دلته سره لیفټ طرف ته چې کوم سټار دی په هغې باندې آوټلاین څه کېږي موږ سره شو کېږي دا دی زموږ آوټلاین. بل دی موږ سره پیل څه کې پیل ته څه کې کلر څه کې پیل کول غواړئ ته یو شیپ څه کې پیل کول غواړئ
اوس په دې باندې ما فیلینګ دپاره ما یو بل سټار واخیستو او زه به څه وکړم اوس په فیل کمانډ کوم تاسو ته به سکرین باندې ډېر ایزي سره شو کېږي دا فیل کېږي موږ سره آیل میکر دی پکې یا پکې موږ سره نو فیل دی سالډ کلر دی پکې آیل دی پکې دا ټول موږ سره څه دي د فیلینګ دغه دي فیلینګ اقسام دي بیا سایز دی موږ سره چې کله موږ د ټیکسټ دغه والو نو موږ سره به څه کېږي د هغې سایز به بیا شو کېږي چې کله موږ اریزر والو د هغې سایز دی ډایرکټ موږ سره د هغې سایز دلته څه کېږي اوپن کېږي موږ سره دا بیا مختلف کلر دي موږ څه کوو رایټینګ د کلر ورکول غواړو زموږ چې کوم رایټینګ یا ته په شیپ باندې څه کلر اپلای کول غواړئ دا موږ سره پکې نور ډفرنټ کلر دي دې موږ خپلې خوښې سلیکټ کولی شو انشاءالله بل لیکچر کې ملاویږو خوشحاله اوسئ د الله په امان